سورة الطلاق ترتیب عثمانی 55 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې د 99 نمبر سورت ته نازل د رست د سورة البینه نه کلمات په دې سورت کې 220 دي حروف په دې سورت کې 1100 دي دا سورت نازل شوه د په باره د عبد الله ابن عمر صاحب د عمر صاحب زوی بارک عبد الله ابن عمر صاحب خپل بیبي ته د ماهانه بیماری په ټیم کې طلاق ورکو طلاق رجعي د حیض په ټیم کې او د امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب ته ویل عمر فاروق صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زما زوی په حالت د بیماری کې د حیض په ټیم کې د خپل بیبي ته طلاق ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا د رجوع کې خپل بیبي ته نو د حیض په ټیم کې د ماهانه بیماری ټیم کې طلاق ورکول دا ناروا دي حرام دي عند الجمهور واجب دي در باندې چې واپس رجوع کې بیبي ته دا بیا یو طلاق حسابيږي هر انسان خپل بیبي کې درې حق لري د طلاق او درې طلاق لري اول طلاق چې ورک طلاق رجعي 3 میاشتې ټیم دی ورسره کدرې میاشتو کې رجوع وکړه نو یو طلاق حساب شو دې ته طلاق رجعي ویل کېږي او کو رجوع نه کړه باینه شو دا رنګ دیم طلاق که ورک 3 میاشتو کې رجوع وکړه فبها 2 طلاق شو که رجوع نه کړه باینه شو که دریم طلاق ورک دریم طلاق سره د باندې مغلظ شو حرام شو حتی چې د بل نکاح کوي دا بیبي کغه ورته طلاق ورک په خپل خوخي سره بیا د نکاح کوي جما ورکی لازمه ده چې کورواله به ور سره کوي دا دویم خوند او ته بیا که 2 طلاق نه بعد که باینه شو بیا ور سره اشته وخت که دوه خپل کې جوړ راغی او مولانا صاحب دراولي واپس دی ورته نکاح وکي که دریم طلاق ورک بیا ور سره لار نشته تر سوچ بل خاون په نکاح کړي نه هغه ور سره جما کړي نه بیا هغه طلاق ورک بیا دی ور سره کولې شي نکاح نو ابن عبد الله ابن عمر صاحب په حالت د حیض کې طلاق ورک بیبي ته امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب پلار راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زما زوی طلاق ورکړي بیبي ته په حالت د حیض کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زوی ته دی وایي چې رجوع کی بیبي خپل ته نازل دی په باره د عبد الله ابن عمر صاحب کې خو آیت عام دی دلته به قید لګي یا ایها النبی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قل لامتک و یا امت قلرا اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکوي تاسو یعنی اذا اردتم طلاق النساء کله چې اراده کوي تاسو طلاق د بیبيانو په طلاق سنی سره ګوره نه بدعي باندې فطلقوهن پس طلاق ورکړي دی بیبيانو خپل لرا لعدتهن د پاره د شمارل د عدت دري یعنی په وخت عدتهن په وخت د عدت دري کې یعنی په طهر کې طلاق ورکیا په پاکه کې طلاق ورکړي دی ته دا سه وخت کې طلاق ورکړي چې د عدت شمارل شي تاسو نو طلاق په طهر کې شو اے خواندانو احصل العدت اشمار عدت دلی بیبی لرا واتقوا الله وهرګه د الله نه لا تخرجوهن مباسي دی لرا د طلاق شو د زنان لرا عدت په ټیم کې د من بيوتهن د کورونو خپلونه مباسي د کورونو ولا يخرجن ندي وزيد زنانا طلاق شو د زنانه د کوټو خپلونه خا الا مگر ان یاتینا دا چراتلو کی الا ان یاتینا دا استثناء د چانا لا تخرجوهن مو باسي د کوټو خپلونه خو په یو شرط باندې استلې شي د کوټو خپلونه وباسي بیا الا مگر ان یاتینا دا چراتلو کی دا زنانه بفاحشتن په ناروا کار باندې په غلط کار باندې مراد تن زنا ده که په زنا باندې راتلو کا مبینه خکارا بعد کورونو نو باسیا دا بی بیانی دا طلاق شده بی بیانی چراتلو کی په بی حیاي باندې غلط کار باندې ک بیا مو استلانو ګنا نشتا الا یاتینا دا چراتلو کی دا زنانا دا طلاق شده زنانا بفاحشتن په زنا باندې مبینه خکارا بیا کومو استل کورنا او قاضی تمبوتلا هغه په حد جاری کی سنگسار به کی وتلك دا سچ بیان حدود الله دا حدود الله تبارک وتعالى دي
دا پولی دا الله دی ومن هغه څوک يتعدى چې تجاوز وکړو حدود الله حدود د الله نه یعنی دی پولو نه وړو فقط پتاحقی سره ظلم د ظلم وکړو نفسه په نفس بل باندې لا تدري نه پويږي ته مخاطبه دا آیت چې توس دا ترجمه چا اورېدا تا خطاب دی نه پويږي ته لعل الله خيږي الله تبارک وتعالى يحدث پیدا کی بعد ذلك رست د طلاق رجعنا امرا سکار لرا یعنی محبت به پیدا کی واپس به رجوع کی د یو طلاق ورکړی دی بیبي ته چې الله ورته دی وساتي کورونو خپلو کې خو یو طلاق ورکړی دی په یو طلاق رجعي کې کورونو کې وساتي ځکه دا بیبي به جمالو کې خایس ځان به خسته کی ځکه چې یو نعمت چا سره وي دا غي قدر نه وي چې نعمت ورنه لاړ شي بیا قدر پیدا شي نو چې یو طلاق ورکی د سره ټایم شته درې میاشتې په درې میاشتو کې بده وي او دا بیبي خو ډېره ښه بیبي وه او بس بیا به ورته رجوع کی د قدر به پیدا شي نو الله تبارک وتعالى لعل الله خیږي الله تبارک وتعالى يحدث پیدا کی بعد ذلك رست د طلاق رجعینا امرا سکار یعنی د محبت د دې په منځ کې واپس به رجوع کی دا فاذا بلغنا پس کله چې ورسیږي دا طلاق شوده زنانه اجلهن یعنی نیټه خپلې ته نه قارب نه انقضاء عدتهن نزدې شو پوره کېدل د عدت ته رب کریم فرمایي وسدلتا کا نزدې شو عدت یا ورته رجوع کیا طلاق رجعي دی کنه رجوع ورته کوي او کا رجوع نه کوي نو جدا کوي دي په خطر طریقې باندې په خطر طریقې سره ځکه تا سره اختیار دی که خوشي کې او که رجوع ورته کې ما تاسو ته مخکې ویل چې درې طلاق حق لري درې طلاق دي یو طلاق رجعي رجوع دی وکړه یو طلاق شو دیم طلاق بیا کده رجوع کدرې میاشتو کې دو طلاق شو کدریم طلاق دی ورکو دا درې ټکي پکې ما استعمالو بیا درته ګرانه ده ګوره کدریم طلاق دی ورکو بیا باین نه ده بیا ګوره مغلظه شو دا به بل چا سره نکاح کې هغه به ور سره جما کورواله کې کاغه برته خپل خوخه باندې بیا طلاق ورک بیا ور سره نکاح کولای شي او که باین و نو بیا هم څلارشته مولانا صاحب راولا هغه به نکاح وتړي درلا خدا درې ټکي ما استعمال او بیا درته کار سختيږي ګوره نو رب کریم فرمای فاذا بلغنا پس کله چې ورسیږي اجرهن من قربنا انقضاء عدتهن نزدې شو عدت پورا کېدل د عدت د دفام سکوهن پس بندو ساتي دی لرا یعنی بمعروف په خطر طریقه باندې رجوع ورته وکي طلاق رجعي شو یو طلاق دی ورکړ دی او فارقهن یا خوش کی طلاق باین شو بمعروف په خطر طریقه باندې واشهدوا گواهان نسید لرا واشهدوا گواهان نسید ذوی عدل خواندان د عدل منکم استاسو نه د رجوع په ټیم کې کله چې رجوع کوي امام شافعي سے وې دا امر وجوبي دی واجب دي چې گواهان ونیسي او عند الجمهور او امام ابو حنیفه رحمه الله وې دا واجب نه دی مستحب عمل دی واقیموا الشهادة قائموي گواهانو شهادت لرا لله اذا الله د پاره مې ریږي گواہی کوي ذالکم دا احکامات چې بیان شو تاسو ته یوعظو نصیحت کولې شي به پدې باندې من هغه چاته کانه چې وی یؤمنو ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او پورز د اخرت باندې ومن رغ انسان یتق الله چې یریږي د الله نه یجعل له بغرزي د انسان لپاره څوک چې د الله نه یریږي مخرجا معنا مخرجا من كل شدتنا ابو العلی سبویا لار د هر سختینا لار بدر ته پیدا کی هر سختی بدر نه رفع کی څوک چې تقوا کوي الله نه یریږي ويرزقه څوک چې الله تبارک وتعالى نه یریږي ويرزقه رزق ور کی د انسان لره من حيث دغه داسې زینا لا يحتسب چې د ګمان بم نوي دومره روزي بل د په ګمان کې بم نه ومن رسو کې توکل چې توکل وکي په دغه آیات باندې توکل پکار دی ويرزقه خو شرط دا دی چې من يتق الله نو الله تبارک وتعالى بیا د روزي درکې دا شرط دی ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب توکل او یریدل د الله نه ومن انا رسو کې توکل چې توکل وکي علی الله په الله باندې فهو پس دغه الله ورته حسبه کافی دی ورته ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې بالغ رسیدون کې امره کار خپلتا ان کوم کار اراده چې الله تبارک وتعالى وکي سوک نشته چې الله عجز کی بیا الله رسیدون کې دغه کار لره
قد بتاخير سره جعل الله ګرځول الله تبارک وتعالى لكل شيء د پاره د هر شي قدرا من اندازه مقدار. والله هغه زنانه یئسنا چې نه امید وي د وجې د بوډۍ توب نه من الحیض د حیض نه حیض نه راتلو بوډۍ وه من نسائکم د بیبیانو ستاسو نه ان ارتبتم کچرې شک کولو تاسو په عدت د هغې کې غیر اتفاقي دی فعدتهن پس عدت د دې بوډۍ زنانه په طلاق کې 3 اشهر 3 میاشتې دي. ګوره او والله یو هغه ماشومان جنکې لم یحضنا چې حیض ناراضي هغې ته وړې دي صغیرې دي د هغې هم 3 میاشتې عدت دی د طلاق په ټایم کې چې طلاق ورته ورکړي. و اولات الاحمال او خاوندان د حمل چې مطلقې وي طلاق شده وي حمل دی ګېډه کې ماشوم دی اجلهن عدت د دي ان یضعن دا چې وضع بکي حملهن حمل خپل لره ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی. ومن هر څوک یتق الله چې یریږي د الله تبارک وتعالی نه او عدت د وینځي څه شی دی حدیث مبارک کې راځي عدتها حیضتان 2 حیض دي د وینځي عدت او د عام خزو چې عام خزي مطلقې دي چې طلاق ورته ورکړي شي والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء 3 حیض 3 بیماری به تیریا. ومن هر څوک یتق الله چې ويريد د الله نه دا حکمونه عملی کړل یجعل له وبګرځي الله تبارک وتعالى دغه انسان لرا من امره د امر خپلنا یسرا آسانه ذالک دا سچ بیان شو امر الله دا امر د الله تبارک وتعالى دی انزله نازل کړي د الیکم تاسو لرا. ومن رسوک یتق الله چې یریږي د الله تبارک وتعالى نه یکفر نو برج الله تبارک وتعالى عنه دغه انسان نه سوک چې د الله نه یریږي او برج دنا سیئاته گناهونه ده ويعظم غد بکی دلرا له دلرا اجرا اسكنوهن وسوي دلرا د عدت په ټیم کې د مطلق زنانو لرا طلاق شده زنانو لرا وسوي دلرا من حيث باغزای کې سکنتم چې تاسو اوسېږئ کوم ځکه چې تاسو اوسېږئ هلته وسوي من وجدكم من طاقتكم د طاقت تاسونا ولا تضاروهن زرا مرسوي دي لرا دي بيبيان لرا طلاق شده زنان لرا څنګه لتضيقوا د پاره چې تنګي راولي تاسو عليهن پدی باندې تنګي ملا ولي پدی باندې الله ويا. وإن كن اولات حمل کچری وی خوندان د حمل د بیبیانی فانفقوا پس نفقه کوي خرچه کوي عليهن پدی زنانو باندې دا طلاق شده حتی تر هغه وخت پورې یضعن چې وضع کی حملهن حمل خپل لرا پیدا شي تر ماشوم پیدا کېدو پورې په دې باندې به خرچه کوي. فإن ارضعن لكم پس کچره ته ورکول لكم تاسو لرا رست د حملنا پس کچره په ورکولو یعنی لكم لاولادکم دا اولاد تاسو د پاره د طلاق شده زنانه چې دا نفاتوهن پس ورکوي دي لرا اجورهن مهرونه اجورهن معنا تنخواه دي تنخواه د ځکه چې اوس دا پر دی د ستا خزانه ده ته به تنخواه مقرره واتمروا مشورې کوي بینکم په منځ خپل بمعروف په ښه طریقه وان تعسرتم کچره تاسو سختی کوي په دغه طلاق شده زنانو باندې پس کی سختی په نو ورکولو د تنخواه کې فستر دی عذر دی چې په باور کې له دی ولد لرا اخرى بل په یو غشي باندې دوه مرغي ولې سړی پیوشتو کته سختی پیراولې دا طلاق شده بیبي زر دی چې بل په ورکی دی ماشوم لرا نو چې بل نیسی نو دا خده کنه خپل مور دی ورته په ورکی او خزی ته وی بیبي ته وی طلاق شده بیبي ته کته چرې په نه ورکی دلرا بل زنانه به ورکی نو لانجی ما جوړوي کلهږي پیسې هم درته درکې نو واخلا کته په نه ورکی نو بل زنانه به ورکی. لينفق د پاره چې انفاق کی الله وي په دې مطلقي زنانه باندې طلاق شده زنانه باندې اوس په دې آیت کې وایي چې خرچه بکې ګوره د مالداري موافقه دا طلاق شده زنانه ده څنګه به خرچه کې اسنه چې مالدار یو ته تا ورته روزانه بانجان را خوشی کړي دته نه د خپل مال مطابق په دې باندې خرچه کې بیبي د طلاق ورکړي دي خپل مال مطابق لينفق د لپاره چې انفاق کی خرچو کی په طلاق شده زنانه باندې ذو ساعت خوند مالدار من ساعته د مال خپلنا د مالدار خپلنا ومن هر سو قدرت چې تنکړې شي علی په باندې رزق او رزق دغه غریب دی
فلينفق پس باید چې د انفاق کی خرچو کی مما دغه سناته چې ورکړی د لره الله والله کوم مال چې ولاره ورکړي د وس موافقه لا يكلف الله نه مکلف کوي الله تبارک وتعالى تکلیف نه ورکوي الله نفسا یو نفس الا مگر ما اتاها ما اتاها چې الله کوم مال ورکړي د خپل وس موافقه سيجعل الله وزر چوب ګرځي الله تبارک وتعالى بعد عسر رست د سختین یسرا ثاني فراخي براولي وسويدات دي پر آیاتونو کې وکای من قريه دیر د هل د قريونه عتت سرکشي کړي و نه فرمانی کړي و اعراض کړي و نه امر ربها د امر در خپل نه قبول د امر در خپلنا ورسله وان امر رسله او امر در رسول خپلنا فحاسبنا رب کریم فرمای پس حساب وکړو موږ دا غي سره حسابا شديدا حساب سخت ډیر سخت په دنیا کې وعذبنا عذاب ورکم وغیل عذاب النکر عذاب ناشنا شدید سخت په آخرت کې فذاقت پس اوسکاغي پس وبسکیاغي په آخرت کې وفذاقت پس وبسکیاغي په آخرت کې وبال امرها سزا د کار خپل وکانا عاقبت امرها او د انجام د امر داغي خسرن منا زیان تاوان دي اخیری انجام تاوان دي عد الله تير کړه الله تبارک وتعالى لهم دل العذاب عذاب شديد سخت فاتقوا الله فسويلګی تاسو د الله نه یا اولي الالباب اذا قل خوندانو اقل خوندان سوق دي الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل دي ما قبل سره لګیدو اوس ما بعد سره لګاو معانقه ده الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل دي قد پتا کې سر انزل الله نازل کړه الله تبارک وتعالى الیکم تاسو ذکرن پند نصیحت چې قران کریم دی رسولا اور علی گلی دی مونگا رسولان یتو چلولی علیکم پتا سبحان آیات الله آیاتنا د الله تبارک وتعالى مبینات واضح کون کې د حلال او د حرام علت د نزول د دې څه شی علت داده ليخرج د پر چوباسي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یا د قران کریم الذين کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي او د پر چوباسي من الظلمات د تیرو د شرک نه د تیرو د بدعاتونه د تیرو د کفر نه الى النور رڼا د ایمان ته رڼا د توحید ته ومن رسول يؤمن ایمان وروړو بالله بالله باندې ويعمل عمل وکړو صالحا نیک بغیر دریانا يدخله داخل بکدر الله تبارک وتعالى جنات جنتون تا تاسو جنتون تجري چې بهيږي من تحت الانهار لاندې داغینا ولي د په ولادت شراب ولادت شاتو ولادت وبو ولا خالدین همیشه به دی فيها پر جنت کې ابدا ابدا لبطور لا يموتون ولا يخرجون نبور تمرغ راځي نه بخارجيږي د جنت نه قد احسن الله فتح کی سره خسته کړي الله تبارک وتعالى له دل رزقا رزقا الله الذي ذا الله ذات خلق چې دا پیدا کړی 7 سماوات و اسمانون ومن الارض يذمكنا مثلهن په مثل د او اسمانون او زمکی شو يتنزل الامر نازلی کی امر چې حکم د الله تبارک وتعالى بینهن په منځ د اسمانونو کې او په منځ د زمکو کې دا اوامر نازلېږي لتعلموا دې لپاره چې تاسو پوه شئ ان الله یقینا الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شی باندې قدیر قادر ذات وان الله یقینا الله تبارک وتعالى قد احاط پتہ کی سره احاطه کړي نه ګره کړي بكل شيء پر شی باندې علم د جهت د علمنا